بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف پټک خبرې کوم. شاکور یونین کونسل سره متعلق دی. نن آزادی حقیقي آزادی مارچ ته راوتی خان صاحب کال کړی دی او پرویز خټک کړی دی. مونږ د خان صاحب په یو نارې باندې ځانونه هم قربانوو، هغې ته راغلي یو. دا څومره چې مونږ ناست یو په دې ټایم کې مونږ ټول زاړه د پي ټي آی اوریجنل جینین ورکر دي او مونږ ټول راوتي یو د خیره سره. او تر هغې پورې به نه راځو، تر هلته به مو ډېرې لګولي وي چې تر څو پورې خان صاحب مونږ ته واپسې هغه نه وي کړی. او انشاءالله مونږ به چې کوم د خپل قوم ته خپل ملک ته فتح راوړو. خان صاحب د قوم دپاره لګیا دی، چا دپاره ځان دپاره نه دی لګیا، مونږ د بچو دپاره لګیا دی. او انشاءالله مونږ به دا راوړو، خان صاحب باچا جوړوو یې ورې انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه ریاب خټک یم. یو ځل بیا د خپل قوم چې څومره د خټکنامې مشران دي، کشران دي، ځوانان دي، د ټولو خاص کر شکریا ادا کوم چې بیا یو ګڼه تعداد سره راووتو د جلوس په شکل کې چې کم زمونږ قائد محترم جناب عمران خان صاحب کال ورکړی په 26 نومبر باندې. دا مشران زمونږ سره ولاړ دي ټول، چې دام راووتو، نوجوانان هم راووتو، واړه چې څومره خلک دي راووتو. زمونږ هغه شکریا ادا کوو ځکه چې دا د حقیقي ازادي د پاکستان دپاره کېږي، داسې د خپل مفاد دپاره خان صاحب نه کوي. او انشاءالله مونږ به ټول د خان صاحب سپیان یو. که سر مو زیم نو بیا به هم په شا نه راځو، سر مو دې لاړ شي خو د خان صاحب په قافله کې چې ورنه تلي وي نو بیا دې دپاره هم تیار کړو. سر مو زیم نه قربان دی په خان صاحب باندې. او انشاءالله دا به مونږ دا ازادي حاصلو د دې لپاره چې د جهاد پکار دی. نو انشاءالله زمونږ ټول ځوانان مشران ولاړ دي، دغسې زمونږ سره مشران ولاړ دي، دی به هم تاسو سره وینا وکړي.